أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 71 قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران دي آیاتونو مبارکو کی اللہ پاک جل شانہ دو مشرکینو جواب کړی دی مشرکینو مسلمانانو ته وی چې اتبعوا سبیلنا واتركوا دین محمد صلی الله علیه وسلم ورته ته زمون اتباع کې مونږ پس راشي څنګه د کوم سيزونو عبادت چې مونږ کو نو د دې عبادت تاسو شروع کړئ او د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرې دی نو الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله او فرمایل چې د ټول مسلمانانو له طرفه د خلکو ته وایا چې آیا موږ د هغه سيزونو عبادت شروع کو چې نه هغه موږ ته نفع را رسول شي نه راته نقصان را رسول شي کو موږ عبادت کو نو د کوم باطلو خدایانو عبادت چې تاسو کوئ نو کو چې موږ عبادت کو نو د عبادت په صورت کې موږ ته نفع نشي را رسولي او کوم موږ عبادت نکو یا تاسو عبادت نه کوئ نو د عبادت نه کولو په صورت کې موږ ته نقصان نشي را رسولي نو لہذا موږ د دې عبادت نه ګوزګه د مؤمن شان دادي چې کوم خلق د غیر الله عبادت کوي نو مؤمن بزیو دغه چې کوم خلق د غیر الله عبادت کوي دی به د غیر الله د عبادت نه راشوکی او یو د الله عبادت ته برابري چې دی ټول راشي او د یو الله پاک چې وحده لا شریک دی چې هیڅ قسم شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفاتو کې هغه یو الله طرف ته برابري نو آیت دا تاسو وایي چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرېږ دی د یو الله عبادت پرېږ دی او د هغې بوتانو عبادت وکړئ چې کوم نه چاته نفع رسولی شي نه چاته نقصان رسولی شي نو که داسې مونږ شو نو بیا خو به مونږ په شان د هغه چا شو چې مثال په طور یو سړی دی او هغه د خپلو ملګرو سره په ځنګل کې روان دی او اچانک چې کوم خبیث شیطانان دي او خبیث جنات دي هغوی د په دماغو باندې حمله وکړي او دی د خپلو ملګرو نه جدا کړي دا ملګري سمې لار طرف ته رابلي او دا کم د دې سره چې کوم ملګري دي خبیث شیطانانو د په دماغو حمله کړې ده دی لیونې کړې دي نو دی بل طرف ته منډې وي نو که دا سړی د خپلو ملګرو خبره ومني او دی راه راست راشي نو دی خپل منزل مقصود ته ورسي او که نه دی د شیطانانو په لار روان شي او د شیطانانو تابع شي نو دی به د خپلو ملګرو نه چې کوم دی جدا شي لار به ترې ورکه شي خپل منزل مقصود ته به ونه رسي تباه او برباد بشي نو آیا تاسو مونږ سره داسې چل کوئ نو که داسې مونږ شو العیاذ بالله نو بیا خو مونږ خپل ملګري یعنې محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدو العیاذ بالله او مونږ په ګډو واړو باندې سر شو لہذا د مسلمانانو لا د صحابو نه دا امید ساتل دا ناممکن دي داسې نشي کېدل نو دې کې الله پاک جل شانه د هغې مشرکینو جواب کړی دی
قل اوه وته اے پاک حبیبا ان ندعو آیا تاسو بلې مونږه من دون الله سوا د الله نه. قل اوه وته اے پاک حبیبا ان ندعو آیا تاسو مونږ بلې من دون الله سوا د الله نه د بل چا د عبادت لپاره ما د هغه سيزونو د عبادت لپاره لا ينفعنا چې نه هغوی مونږ ته نفع رسولی شي ولا يضرنا او نه مونږ ته نقصان رسولی شي. ونرد آیا مونږ واپس وګرځو على اعقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله وروستو د دې نه چې هدایت کړی دی مونږ ته الله. ونرد على اعقابنا آیا مونږ په پوندو باندې واپس وګرځو څه مطلب چې سړی په شا باندې یې مخې ته په پوندو په شا باندې رواني نو دا د هلاکت سبب دی به خامخا کندې ته غورځېږي. نو آیا موږ داسې وکړو او دا کنایه ده د دې نه چې یو سړی بې سوچه تلګي بې سوچه سوچ نه به یو لار باندې رواني نو خامخا به دې غورځېږي. نو آیا موږ داسې بې سوچه تګ وکړو د هدایت لار ته نه ګورو او د ګمراهۍ په لار باندې دغه شان بې سوچه تګ وکړو دا کنایه د دې نه چې یو سړی بې سوچه روان وي نو مطلب یې دا دی چې موږ بې سوچه تګ نګو موږ په سوچ سمج سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان یو او خپل منزل مقصود ته برسو. ونرد آیا موږ واپس وګرځو على اعقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله رستو د دې نه چې هدایت کړی دی موږ ته الله سمه لار رستو د دې نه چې سمه لار راته ښولې ده الله په سمه لار الله روان کړي یو د دې نه وروسته موږ چې کوم دی واپس وګرځو. کالذي بیا خو موږ شو په شان د هغه چا استهوته الشیاطین چې هغه بېلارې کړي دي شیطانانو فی الارض حیران په ځمکه کې چې حیران وي هغه په ځمکه کې شیطانانو بېلارې کړي دي او په دغه ځنګل کې چې کوم دی بېلارې روان دي لار ورته نه ده معلوم. له اصحاب د ده دپاره ملګري دي. دا اوس مثال ورکوي چې بیا خو زموږ مثال دقه شانتي شي. له اصحاب د ده ملګري دي یدعونه او دی رابلی اغوی رابلی دلرا الی الهدى اتنا هدایت طرف ته سمې لارې طرف ته ائتنا چې راشه مونږ ته. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې خلک سمې لار طرف ته رابلی چې د سمې لار طرف ته راشه او د دې کس په دماغو باندې شیطانانو حمله کړې ده شیطانانو پې قبضه کړې ده او دې په ځنګل کې بل طرف ته روان کړی دی. نو د دې مطلب هم دا دی چې نبی علیه السلام سترګو والا دی نو چې څومره خلک ټول ړانده دي وڅوک رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړو نو خپل منزل مقصود ته به ورسي. څنګه چې ړون سړی دا د روغ سړي لمن ونیسي دغه لاس ونیسي نو دی به خپل منزل مقصود ته رسي او چې یو ړون بل ړون پسې روان شي دی به خامخا بیا کندې ته غورځېږي. نو دقه شان ټول خلک ړانده دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو والا دی. نو که موږ ټول په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شو نو موږ خپل منزل مقصود ته ورسو. له اصحاب دا یو مثال بیانی چې در لپاره ملګري دي یدعونه اغوی بلی دلرا الی الهدى سمې لار طرف ته ائتنا چې راشه مونږ ته هغوی ورته وزیر وکړي چې مونږ طرف ته راشه او دی هغې طرف ته نه راځي نو آیا مونږ داسې شو د هغې لیوني په شانتې شو. قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه ان هدى الله بېشکه هدایت ته الله هو الهدى هم دغه صحیح هدایت دی. و امرنا او حکم کړی شوی دی مونږ ته لنسلم چې مونږ فرمان بردار شو لرب العالمین د رب د عالمونو چې مونږ د هغه فرمان بردار وګرځو او د هغه چې کومه لاره مونږ ته ښیي کوم حکم مونږ دګي په هغې باندې روان شو. وان اقیموا الصلاة او حکم شوی دی ان اقیموا الصلاة چې تاسو قایم کوئ مونځ تاسو پابندي کوئ د مونځ واتقوه او ویریږئ د هغه نه د هغې الله نه ویریږئ مونځ کوئ د مونځ پابندي کوئ دا د وحدانیت او د مسلمانېدو ښکاره نشاني ده چې کوم سړی مونځ کوي دا به مسلماني. اوس د باطن نه الله خبر دی خو اشاره ظاهر ګوري ظاهر کې په دې سړي باندې د مسلمانۍ حکم کولی شي دا مسلمان دی. وان اقیموا الصلاة او حکم شوی دی چې پابندي کوئ د مونځ واتقوه او یریږئ د هغه نه هو الذي دی هغه ذات دی یعنی الله هغه ذات دی الیه تحشرون چې هغه طرف ته به ټول جمع کولی شئ ټول خلک په ورځ د قیامت د هغې الله رب العزت دربار کې جمع کیږي. هر انسان د دومره ځای وي چې صرف 2 قدمونه پکې راځي سیوا ځای به ورته نه وي هر سړی
د حشر په میدان کې به ټول د الله مخې ته ظالمان به وي، مجرمان به وي او فرمان بردار به وي، مسلمانان به وي، کافران به وي، ټول خلق د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر اخري انسان پورې چې کوم لا دنیا ته نه دی راغلی، دا ټول به الله په یو میدان کې را جمع کی او ټول به الله ته چې کوم دی جمع کی. وهو الذي دی هغه ذات دی، یعنی الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق د حق ښکارا کولو دپاره. اسمانونه او ځمکې دا د دین استدلال کیږي د الله په وحدانیت سره، یعنی د دین دلیل نیولی کیږي چې الله یو دی، او د دین دلیل نیولی کیږي په وجود د باری تعالی باندې چې الله موجود دی. دا دومره ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي نو د دې څوک پیدا کوونکی شته دی. امام ابو حنیفه رحمه الله سره دهریو مناظره وه. دهریو دا کمیونست چې ورته وي د دې عقیده ده چې دا هر څه زمانه چلی به دا هر څه په خپله باندې چلیږي، انسان په خپله پیدا کیږي، اسمانونه ځمکې په خپله پیدا شوي دي، واړه په خپله پیدا کیږي، په خپله مړه کیږي، بس زمانه پې تېرېږي مړه کیږي. دا عقیده ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله سره مناظره، نو امام صاحب چې کم ټیم دی مقرر کړی د هغه ټیم نه لږ غونده کې لیټ ورسېد او پیزار لاس کې اغوستی چې کله هلته ورسېدو نو دهریو شور جوړ کړي مونږ ګټلې ده. امام صاحب د خپلو اصولو خلاف ورزي وکړله چې کم ځای او کم ټیم مقرر هغې له امام صاحب رانغی، دې کې امام صاحب ورننوت پیزار لاس کې. دهریو وویل بس تا خو ګټلې ده، تا بایللې ده، مونږ ګټلې ده، کم ټیم چې مونږ مقرر کړی ته ول راونه رسېدې. هغه ته زما خبرې ته غوږ کېدی که نه، عذر خو به زما قبول کړې، خو زما زه د خپل عذر پیش کوم چې زه څه بجې نه لیټ شوم، نو که زما دا عذر ستاسو په نیز باندې قبول نو قبولي کوئ، او که ستاسو په نیز باندې قبول نه نو مې قبلوئ. هغې وایي ښه عذر دی. وایي څه عذر دی؟ امام صاحب ورته وایي چې رالمه نو مخې ته دریاب و، دریاب کې کشتی نه وه، نږدې ونې داسې ولاړم کتل مې ورته هغه ونه په خپله باندې اره شوه، بیا هغه تختې شوه، بیا د هغې نه کشتی جوړه شوه، او بیا دغه پکې نو مانکې پکې نو ډریور یې نو، بیا په خپله زما خواله راله کشتی، زه پکې کېناستم، په خپله چې کوم دی را روانه شوه، زه دې طرف ته راورسولم. نو دا دومره کارونه چې کېدو خامخا پکې وخت لګېد، نو د دې وجې نه زه لیټ شوم. نو خلکو وی هغه دهریه وي دا د منلو خبره ده. امام صاحب دروغ وایي، وي دا یو ونه په خپله رکېږي، یو ونې نه په خپله تختې جوړېږي، په خپله یو کشتی جوړېږي، په خپله یو کشتی روانېږي، دا د منلو خبره ده او دې سوچه دروغ وایي. امام صاحب ورته دا خبره نه منې، هغه وي نه. هغه ورته ګوره ظالمانو چې یو ونه په خپله باندې نشي اره کېدی، په خپله تختې کېدی نشي، په خپله د کشتی جوړېدی نشي، یو کشتی په خپله چلېدی نشي، دا دومره لوی کائنات اسمانونه او ځمکې دا څنګه په خپله باندې پیدا شو چې یو کشتی په خپله نشي جوړېدلی، د دې به خامخا جوړونکي وي. دا ځمکه او اسمان بغیر د الله نه چې کوم دی بل چا نه دي پیدا کړی، د دې خامخا پیدا کوونکي شته دي، ټول مسلمانان شو. نو دا ځمکې او اسمانونه دا دلیل دی د الله د وجود چې الله جل جلاله موجود دی. هو الذي دی هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړل دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق د حق کار کولو دپاره چې الله حق دی، الله موجود دی او الله یو دی. ويوم یقول او په هغه ورځ یقول چې او به فرمایي کن شا فیکون نشي. دا د الله قدرت دی، الله چې یو څیز ته وي شا نو هغه شي، الله وی شا نو بس شي، الله وی کن شا فیکون بس شي. دا فا دا تادی دا پاره ده، فا یکون بس الله وی شنو بس شوي. قوله الحق وینا د الله حق ده، وله الملک او د ده دپاره بادشاهي وي، یو وله الملک د الله دپاره بادشاهي ده، یوم په هغه ورځ باندې ينفخو چې پوکې به ووالي شي فی الصور په شپېلۍ کې، الله دپاره بادشاهي ده د قیامت په ورځ باندې. ولې دنیا کې بادشاهي نشته؟ نه، دنیا کې هم د الله بادشاهي ده، خو الله مجازي بادشاهي خلکو ته ورکړي دي، اختیار الله د بادشاهي ورکړی دی. نور په دنیا کې هم هغه څه کېږي چې الله غواړي، خو اختیار انسانانو ته هم ورکړی دی. که ته ظلم کولی شي نو خیر دی وکړه، که ته انصاف کولی شي د انصاف اختیار یې هم درکړی دی، د ظلم اختیار یې هم درکړی دی. خو په قیامت کې به صرف د الله بادشاهي مجازي بادشاهي به نه وي، صرف د الله بادشاهي به وي، د دنیا په شان د بادشاهي به نه وي. او الله به اعلان کړي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ 40 کاله به الله د راجح روایت مطابق 40 کاله به الله یکتا وي، یوازې به
هیڅوک به جواب ورکول والا نه وي. الله به اعلان کی لمن الملک اليوم، د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی. اخره کې 40 کاله پس په د خپل شان مطابق وفرمایي لله الواحد القهار، د نننۍ ورځې بادشاه هغه دی چې ډېر په قهر کې. نو هلته کې بادشاهي به د الله، صرف د الله بادشاهي به مخلوق ته به اختیار نه ورکړي. دنیا کې هم د الله بادشاهي ده، مخلوق ته اختیار ورکړل د انسانانو ته. هلته به هیڅ چاته اختیار نه، صرف د الله بادشاهي به. وله الملک، او د هغه بادشاهي به یوم په هغه ورځ باندې ینفخو چې پوکې به ووهلی شي فی الصور، په شپېلۍ کې، په شپېلۍ باندې چې پوکې ووهلی شي، لومړی سور چې ووهلی شي شپېلۍ، ټول کائنات په دړې وړي شي. بیا چې دویمه شپېلۍ ووهل شي ټول خلک په راپاسي. عالم الغیب، پوهه دی په پټو باندې، په پټو څیزونو باندې، والشهادت، او په ښکارو باندې، وهو الحکیم الخبیر، او خاوند حکمت دی او خبردار. په هر یو کار کې د الله حکمت دی او الله په هر یو څیز باندې خبردار دی. په زړه کې د انسان پټه اراده راشي الله پې خبره دی. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه اندعو آیا مونږ را وبلو من دون الله سوا د الله نه بل څوک، سوا د الله نه ما هغه څوک لا ینفعنا چې نه مونږ ته نفع را رسولی شي، ولا یضرنا او نه نقصان را رسولی شي مونږ ته. ونرد آیا مونږ واپس شو علی اعقابنا، آیا مونږ واپس وګرځولی شو علی اعقابنا په خپلو پوندو باندې، بعد اذ هدانا الله، رستو د دینا هدانا الله چې الله کړی دی مونږ ته هدایت. کالذي، یا بیا مونږ شو په شان د هغه چا استهوته الشیطانو چې بېلارې کړي، استهوته الشیاطینو چې بېلارې کړي وي شیطانانو، فی الارض حیران، په ځمکه کې حیران وي، شیطانانو ګیر کړي وي، په دماغ یې قبضه کړي وي او د حیران او پریشان ګرځي په ځمکه کې. له اصحاب، د ده دپاره ملګري وي، یدعونه هغوی بلي د لره، الی الهدی، هدایت طرف ته، سمیلار طرف ته، ائتنا چې مونږ ته راشه، هغوی ته وازونه ورکوي مونږ ته راشه، او دې حیران او پریشان په ځمکه کې ګرځي، د هغوی په خبره باندې نه پوهېږي او نه پې ذهن کار کوي او بس دغه شیطانانو پسې روان دي. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه ان هدی الله، بېشکه هدایت د الله، هو الهدی، هم دغه صحیح هدایت دی. و امرنا، حکم کړی شوی دی مونږ ته، لنسلم لرب العالمین، چې مونږ فرمان بردار شو د رب د عالمونو. وان اقیموا الصلاة، او حکم شوی دی تاسو پابندي کوئ د مونږ، واتقوه، د هغه نه ویریږئ، هو الذي، او دی هغه ذات دی، الیه تحشرون، چې هغه طرف ته به تاسو جمع کولی شئ. وهو الذي، او دی هغه ذات دی، خلق السماوات، چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض، او ځمکه، بالحق، د حق کار کولو دپاره. ویوم یقولو، او په کومه ورځ چې وبه فرمایي الله کن شفیکون، نشیبه قوله الحق، وینا د الله حق ده. وله الملک، د هغه دپاره او بادشاهي وي، یوم په هغه ورځ باندې ینفخ فی الصور، چې پوکې ووهلی شي په شپېلۍ کې، عالم الغیب، خبردار دی، عالم دی په غیب باندې، والشهادت، او په ښکارو باندې، وهو الحکیم الخبیر، او دی خاوند حکمت دی او خبردار دی. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه اندعو آیا مونږ وبلو من دون الله سوا د الله نه ما هغه بوتان لا ینفعنا چې نه مونږ ته نفع را رسولی شي، ولا یضرنا، او نه مونږ ته نقصان را رسولی شي. ونرد آیا مونږ واپس وګرځولی شو علی اعقابنا، په خپلو پوندو باندې، بعد اذ هدانا الله، وروستو د دې نه چې هدایت کړي دی مونږ ته الله. کالذي، بیا به شو مونږ په شان د هغه چا استهوته الشیاطینو چې بېلارې کړي وي شیطانانو، فی الارض حیران، په ځمکه کې چې حیران وي، له د ده دپاره اصحاب ملګري وي، یدعونه، هغوی بلي د لره، الی الهدی، سمیلار طرف ته، ائتنا، هغوی ورته وي چې راشه مونږ ته. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه ان هدی الله، بېشکه هدایت الله، هو الهدی، هم دغه صحیح هدایت دی. و امرنا، حکم کړی شوي دی مونږ ته، لنسلم لرب العالمین، چې مونږ فرمان بردار شو د رب د عالمونو. وان اقیموا الصلاة، او حکم شوی دی چې پابندي کوئ د مونځو، واتقوه، او یریږئ د هغه نه، وهو الذي، او دی هغه ذات دی، الیه تحشرون، چې هغه طرف ته به تاسو جمع کولی شئ. وهو الذي، او دی هغه ذات دی، خلق السماوات، چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض، او ځمکه، بالحق، د حق کار کولو دپاره.
و یوم یقول او په کوم ورځ به او فرمایي الله کن شفیکون نشبا قوله الحق وینا د الله حق ده وله الملک د هغه د پاره بادشاهي ده یوم ينفخ په کوم ورځ یو بوکي او علی شي په سور په شپېلېږي عالم الغیب عالم دی په پټو باندې او شهادت او په ښکارو باندې او هو الحکیم الخبیر او دی خاوند حکمت او خبردار دی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.